بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاکم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د چا محتاجۍ نه صرف د الله پاک موږ او تاسو ټول د خپلې فرمانبردارۍ دا محتاج ساتي. نن چې زموږ کومه وظیفه ده دا د الله پاک په صفتي نومونو کې یو نوم دی یا متینو. نو یا متینو ویلی شي او المتین ویلی شي. د دې مطلب او معنا دا سازیږي ای د قوت مالکه. نو چې الله پاک ته موږ وی چې ای د قوت مالکه او د وظیفه موږ ځان له شروع کړو، انشاءالله العزیز چې څومره زموږ مقاصد دي دا ټول مقصدونه به الله پاک د یوې وظیفې د وجې نه پوره کوي. زموږ چې څومره امیدونه دي دا ټول امیدونه به الله پاک انشاءالله العزیز دا پوره کوي. فرمایي چې د یو سړي کاروبار کې برکت نه وي او د برکت دپاره د یا متینو دا وظیفه روزانه 1500 پیرې دا کوي، نو انشاءالله العزیز الله پاک به په کاروبار کې برکت دا پیدا کړي. که دا کاروبار که د ټال کاروبار دی یا دغه رنګې دکان دی یا دغه رنګې منډۍ ده چې څه قسم له کاروبار وي یا مثال فصل دی په دنیا کې هر قسمه انسانان اوسیږي او د هر چا بیل بیل کاروبار دی. نو چې کم سړی د کم کاروبار دپاره وظیفه کې انشاءالله العزیز روزانه 1500 پیرې وي، الله پاک به له کاروبار کې ترقي دا ورکړي. روزانه 1500 پیرې د سهار د مانځه نه بعده. دغه رنګې دویمه پیدا د دې وظیفې دا ده چې د کم سړي څومره مقاصد دي څومره مقصدونه دي، نو د اتوار په ورځ د سحر مانځه نه بعد 360 پیرې دي وی. انشاءالله العزیز الله پاک به ټول مقاصد او دغه رنګ ټول حاجات به الله پاک دا پوره کړي. دغه رنګې بلې پیرې دا شوله د چا کو د رزق مسله وي او رزق دا بالکل دا تنګ وي، نو دله پکار چې دی روزانه 313 پیرې ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب دا دی وی، او ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین دا دی 141 پیرې وی. انشاءالله العزیز پیدا پیدا وي چې الله پاک به د انسان د بد نظرۍ نه بچ کوي. دغه رنګې د انسان کو کاروبار دی دغه کاروبار ول الله پاک اغلاد درجو ته رسوي. د انسان کو دکان دی نو دکان کې به الله پاک برکت اچوي. دغه رنګې ګاهکونه به الله پاک د انسان ډیر زیات کی او دغه رنګې فرمایي چې د سحر او د جادو نه به الله پاک دا پامان کی. ډیره زیاته زبردست وظیفه ده. دغه رنګ یو ماشوم دا پیس کی خو دغه پی کم شو، نو که مور دا وظیفه شروع کړه د یا متینو یا قویو دا روزانه 161 پیرې وی، نو انشاءالله العزیز الله پاک به ماشوم ته پی دا برابر کی. دغه رنګ د چا بچی دي نافرمانه دي بدعمله دي او دا سمیږي نه، نو که روزانه دا بنده 101 پیرې یا متین وی، انشاءالله العزیز الله پاک به دا بچی دا فرمان برداره کی. او فرمای کو چا 11 ورځې دا وظیفه وکړله یا 21 ورځې یا 41 ورځې، نو د دې سره سره به جادو هم ختم شي او د دې سره سره که کور کې پیریان وي دا هم ختم شي او ورسره به الله پاک کاروبار هم ډیر زیات مزیدار کی او ډیر زیات به اغلا کی. د یا متینو بله پیدا دا شوله چې کم سړی د یا متین وظیفه کوي او بدن کې کم څیزونه لازمي دي کم څیزونه ضروري دي، الله پاک به دغه ضروري څیزونه دا پوره کړي. لکه مثال په طور وینه ده، نو انسان ته د وینې ضرورت دی، که د وینې کمې وي نو یا متین وظیفه دې وکړي. دغه رنګ یا که څومره تولیدي ماده وي په هغې کې څه کمې مې وي، نو که د هغې دپاره د یا متینو دا وظیفه څوک وظیفه کړي انشاءالله العزیز دغه کمې به الله پاک دا پوره کړي. بله پیدا دا شوله که د چا د پټو بیماري وي پټو څه مسله وي، روزانه کو 100 پیرې وی، الله پاک به ولې د پټو دا مسلې دا ټولې حل کړي. دغه رنګې د چا کو د هډوکو مسله وي هډوکې درد کوي یا د هډوکو څه بیماري وي بله، نو که د هغې دپاره روزانه 100 پیرې د یا متین وظیفه وکړی شي، نو انشاءالله العزیز دغه درد دغه تکلیف دا به نه وي.
نو مطلب دا شو کنه چې د یا متین وظیفه چې د کم کار دپاره موږ وظیفه کوو انشاءالله العزیز الله پاک به په ښه طریقې باندې زموږ او ستاسو د کارونه ترسره کوي. نو کوشش وکړه چې دا وظیفه په خپله هم وکړو، زموږ چې څومره ملګري دي هغوی سره هم شیر کړو چې زموږ او ستاسو سره څه پیدا وشي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.